Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर बास मसला ज़मून अगा मसला द अज़ाबुल क़ब्र द मसला ढेर उगदा द खुटे मुख्तसर दे नो इंशाल्लाह मुख्तसर अल्फाजों की वायु मसला द अज़ाब क़ब्र की अहले सुन्नत वल जमात व अज़ाब क़ब्र अज़ाबुल मय्यत और सवाब क़ब्र हक दे नदी मुनकिर काफिर दे और द दायरे इस्लाम न खारिज दे नमन नरुस्त के इंसान त कब्र नसीब शी और दगर पर पद गज़म के वाला कब्र की और चाहते जी गज़म के वाला कब्र नसीब नशीन और दगर जिसम या जिसम ज़र्रात चरतम भी अगत आज़ाब या सवाब मिलावी की हुक्म नदी मुनकिर द दायर इस्लाम न खारिज और काफिर दे नोट या वजाहत नमन नरुस्त आज़ाब और सवाब दरू और जसद द्वारों मजमूई त मिलावी की हाँ पर बरज़ख की रूह त गलबा हासिल हुई द परुन मुंगे हुए ले पर दुनिया की जसद गालिब हुई रूह दागी ताबी पर बरज़ख की रूह असल हुई जसद दागी गोरा मुलासब दत गोरा द उस दुनिया की जसद असल ले द दर्द महसूस को लेकिन मुंग दी सज़ा तसवा यू जिस्मानी सोर तो वायु जिस्मानी उस दा मतलब न दे कि रूह न पिक वर सर मुंग बल्कि दलते असल जसद दे द जसद पर जरिए सर असरत चाहता रसीगी वही चाहता रसीगी पर बरज़ख की खबर भी उल्टे शी अल तो रूह असल शी कार्रवाई की द रूह सरा असरत रसीगी चाहता दा खबर हुआ फायदा د دې عذاب یا ثواب کیفیت د متشابهات نه د دې موږ بحث نه کوو نور د عذاب قبر په منکر باندې د کوپر په دوره منزل کتابونو کې درج مناسب تفصیل وکاو ښا دا وایزه خلاصه الفتاوی جلد 149 فتح القدیر جلد 247 مختصر تذکرہ قرطبی صفحه 3600 تمهید د علامه ابو شکور صفحه 125 او رسائل د بحر العلوم دا دغه عثمانیان ټول دي کې راځي مناسب دا پنځپریان دي نو دیو ته مون کافر نه وایو مناسب گمراه ورته وایو دی وای دغه ثواب او عذاب چې د صرف روح لره دی یا روح جسم مثالی لره دی بیا مې غلط تعویل کوي مناسب زمونږه د اهل سنت والجماعت احناف خصوصا د علماء دیوبند هغه د تکفیر کې انتهایی احتیاط کوي د یو چا د خبرې او دغه سی تعویل کې د شپ موږ د کفر نه بچ کو نو هغه تعویل کو موږ مناظره په پیران سره بازه به خبر موږ ته گمراه ولي کلا ول نه خامخا به کافر لیک الکه ولي پم باندې په زور ځان کافر کوي نه کوله مناظره نم هغه کاغذ راوس په مرتول کول په قول ابن تیمیه او په قبل ابن قیم کافر یې بیا خو زما د باس نه چې هغه ټوکړه وکټ کړي د دومره کلی پر راځي چې پنځپریان کافر دي زوای مناسب نو کافر نه وایو مونږ گمراه وایو وي ته دا عمومي خبره ولي کله شبه نمبر 2 سیاسي خبر هر کله چې انسان تر مرګ د وروسته اسمه کې ولا خبر نصیب نشي دی اوس وځيږي د بدن رزه شي د اصول دی یاد وساته یو تیرا په سمندر کې واچولې شي دغه انسان حیوان او خیا د مې خېړ دلار شي وغیرہ نو چرته چې د جسم یا د جسم ذرات پراتوي مجازي تور هم دغه تا خبر ویل شي حوالات ګوري مناسب مونږ مخکې خبر تعریفات کوو دلته یو څه په پاتې شوی د نشته مناسب ښه کې دشتره تاسو سره د 147 ته وګورئ 46 نشته نشته تاسو سره شته دی اوس اصل کې مناسب مونږه په دې دروسو کار شروع کړو عبدالرحمن مولوی صاحب کمپوزینګ یې کوو خو هغه په اولني جلد دروسي مناظره کې دا غلطي وکړه هغه ته ما دغه سی به وکړي یو زمانه تخصص درس دی نو مورتل درس په متن کې ولیکي تحقیق بلاندې په شرح باندې په حاشیه ولیکي نو بیا پړاوالو کې اساني وي هغه دواړه شیزونه میکس کړي دي نو چې صرف سی په مناظر وې هغه په ټول کال کې یو جلد نه ویل کې څلور موضوعات نو موږ تر اوسه لګیو په نوټس نه په شپږ کالو کې یو جلد وکړو هغه هم دغسې وکړو
سوسته بلا ده. تعریف د قبر صفحه 146 باندې دی. وایي نشته تا سره قبر ویل کېږي غزې ته کوم ځای کې چې میت جسم یا جسم ذرات قرار ونیسي. کل قبر څه ته وایي؟ کل موضع فيه مقر المیت فهو قبره. هر هغه ځای چې په هغې کې قرار د میت وي نو هغه قبر دی. دغه مرقات جلد 1 صفحه 337. امام راغب اصفهاني د قبر په تعریف کې فرمایي القبر مقر المیت. قبر مقر د میت ته ویل کوم ځای کې چې میت جسم یا د جسم ذرات قرار ونیسي. مفردات صفحه 398 بحواله نه دی حق جلد 1 صفحه 77. او تاج العروس کې دی القبر مدفن الانسان. قبر د انسان د دفن کېدو ځای ته وایي. تقسیم د قبر حقیقي په مخ د ځمکه باندې چېرته انسان دفن کولی کېږي هغې ته ویلی شي. مختصر یو څو دلایل یې دا دي وایي القبور بعثرت کله چې قبرونه والا راپورته کړی شي حتی زرتم المقابر ته د زیارت وکړو تاسو د مقبرې سره قبرونو سره لا تقم علی قبر مه ودرېږئ ته په قبر د هغه. په دې ټولو کې کوم قبر مراد دی؟ ځمکې وال. حدیث کې راځي اذا وضعتم موتاکم فی قبورهم. کله چې کېښودی شي کله چې ږدئ تاسو مړي خپل په قبرونو خپلو کې او تاسو کم مړي ږدئ په کوم ځمکې قبر کې ږدئ؟ ځمکې والا کې. حدیث کې ورته څه ویلی شوی دی؟ مستدرک دغه رنګ یو نس رضو نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي ان العبد اذا وضع فی قبری. کله چې بنده په خپل قبر کې ښودی شي نو کوم قبر کې ښودی شي؟ ځمکې والا کې. کوم یو کې؟ ځمکې والا کې. بخاري مخکې وایه. نوٹ عام طور د حدیثونو کتابونو کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په مجازي خبرو هر کله چې انسان تر مرګ وروسته ځمکې والا قبر نصیب نشي د اوس وځيږي د بدن ریزه شي د هغه ایره په سمندر کې واچولی شي یا دغه انسان حیوان او یا د مېی په خېټه ته لاړ شي وغیره. نو چېرته چې د جسم یا د جسم ذرات پراته وي مجازي طور هغې ته قبر ویلی شي. حواله جات به د متکلمینو راشي. نوټ عام طور د حدیثو کتابونو کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په مبارک ارشاداتو کې د دې دپاره دوه نومونه راځي عذاب القبر عذاب المیت. خو د عوامو رجحان صرف د عذاب قبر والا نوم طرف ته ځکه دی چې د مرګ نه وروسته په دغه برزخي حیات باندې صرف اهل اسلام ایمان لري او عموما دوی خپل مړي په دغه ځمکه والا قبر کې دفن کوي. دې وجې نه دا په عذاب القبر سره زیات مشهور دی ځکه چې د عوامو ذهن دغه طرف ته ځي. حالانکې صرف په عذاب القبر کې د دې حصر کول ښکاره غلطي ده. ګورئ مناسب عذاب القبر ثواب القبر یا حیات قبر. عذاب المیت ثواب المیت یا حیات المیت. نام خلق صرف په عذاب قبر کې وي حصر وکړي دا باطل ده. ټیک شو که نه پوهېږئ؟ خلاص چې عذاب یا ثواب دا روح او جسم مجموعې ته حاصل دی. ها جسم ته د روح په ذریعې سره حاصلېږي. که دغه جسم په قبر کې وي یا د حیوان په خېټه کې وي یا هر ځای وي خو دې د ثواب او عذاب رسېږي او دغه نوم دی عذاب المیت یا ثواب المیت. قبر او برزخ. ما ته وګورئ زه په یاد ویم دا یو قبر دی بل د اهم خبره ده. یو قبر دی بل د پنځپیریانو د دوکې ټول دارومدار په دې باندې وي. دلته ټیټ یاد کړئ. یو قبر دی بل مناسب قبر ظرف مکان دی. مونږ مخکې تعریف وایو چېرته چې میت یا میت ذرات پراته وي که څه دی قبر. او برزخ ظرف زمان دی. مونږ وویله د مرګ نه واله قیمت د سبا پورې چې کومه زمانه ده دې ته څه ویلی کېږي؟ دا مو پېژندو قبر څه شی دی؟ برزخ څه شی دی؟ نو مکان او زمانه جمع کېدی شي که نه؟ په یو سره د بل نفي کول دا جایز نه دي. زه وایم یاره مسلم قاري صاحب په مدرسه کې نشته دی. ولې؟ او په ورځ کې دی. ما مسلم قاري صاحب مدرسه کې نه دی لیدلی. ولې؟ ما په ورځ کې لیدلی دی. یاره مسلم قاري صاحب ما د شپې نه دی کتلی. ولې؟ او مدرسه کې. ته وایې دا څه قمقه دی؟ په مکان سره د مکان نه پې صحیح ده په زمان سره د زمان. یاره ما د مدرسه کې نه وی کتلی. ولې؟ بازار کې و. د بازار کې نشته دی. ولې؟ کمره کې دی مدرسه کې دی. د ما د شپې نه دی کتلی. ولې؟ ما د ورځې کتلی. د ما د ورځې نه دی کتلی. ولې؟ ما د
نو په زمان سره د زمان په مکان سره د مکان نفي صحیح دی لیکن په مکان سره د زمان نفي کول یا په زمان سره د مکان نفي کول دا حد درجه بیوقوف توب دی چې پنځپیریان پکې اخته دي سوي و یاره په دې قبر کې عذاب نشته دی ولې په برزخ کې دی خر بچي خو برزخ او مکان باندې څنګه یو بل نفي کېده خو مکان زمان سره د مکان نفي کېده دا عذاب په قبر کې هم دی او په برزخ کې هم دی انسان باندې چې مر راشي برزخي زمانه په شروع شي کېده په کور کې دی قبر کې دی حیوان ګېډه کې دی سمندر کې دی چرته په ویرانه کې په دې باندې برزخ زمانه شروع ده پیږي او شیخ عبدالسلام رستمی هم دغه ګیله کړې ده کتاب لګراواله لکه ورشه انکاری حدیث سے انکاری قرآن تک درې ډلې د منکرین حدیث د عذاب قبر د منکرین عذاب قبر حسابي او باقي کې لیکي وي دا درې مډله دیو عذاب قبر خو منه خود عذاب فی القبر نه انکار کوي د عذاب فی القبر نه انکار کوي تفصیل کړه بیا وي دیوم په دې باب کې سری حدیثونه منکرین دي او دا خلک جنن سوازان ته مدعیان د توحید او سنت موږ مکتبه کې نو څه پچپریان او سوډه تما طالبې و خبره دا حواله ما لګولې د مناسب د ټولو حوال نور خلکو چې لګولې دي به زما تقلید کې دا لګولې نو یو پچپریان است د شیخ عبدالسلام مدر صفاتونو کو باوجود د دې غیر مقلد دي سپاس یې د کتاب می تلاش کړو ما غستو لایبرری مکتبه کې ما ورته دا ځای شو کوم ورته دا لګوایا دا یو وایو ما ورته تاسو پنځبیرانو ته د منکرین حدیث او منکرین عذاب قبر درته وای به کده اوسه ما ته ولا دا خو خنه دي کړی ما ورته کې خې کړی کې بده کړی استاغه ورته ډېر صفاتو کو خبره به ومنه کړ نو شیخ عبدالسلام هم په خپل کتاب کې ګیله کړی دا چې دا خلک په برزخ سره د مکان نه پی کوي او دا باطل دا کنه پوهیږي بده مخکې راشه مناسب خبر او نوٹ 150 صفحه باندې نوٹ هر کله چې په انسان مرګ راشي نو د جسم او روح دواړه د برزخ افراد وګرځي باز خلک دا غلطي کوي چې د مرګ راتلو نه وروسته روح لره د برزخ پر غړي او جسم لره دنیا پر غړي ځکه دوی چې کله یعنی روح الى الجسد البرزخي الفاظ واوري نو زر دا اعتراض وکړي چې روح دوباره دنیا ته نه راځي الله تعالی فرمایي الله يتوفى الانفس الى اخره نو د اصولي غلطي وګوري مناسب ما ته وګوري انسان باندې چې مرګ راشي د جسد د برزخ پرد شي بیا دنیا نه لاړو او روح هم د چا پرد شو برزخ روح او جسد دواړه در چا پرد شو مړه چړګان خو نه وای کنه د چا شو د پنځپیران قمقلتوب دا کوي جسد د دنیا پرد غني او روح د برزخ فرد غني د دې وجه نه چې کله واوري چې د روح او جسد تعلق راغی یا یاد وشوله داس خو تاسو دنیا ته واپس ورنو خر بچي دنیا ته کله واپس ملنو غواړه د برزخ افراد کو دا ته چې د روح یا ادم نه یا تعلق منه جسد مثالی تا نو به دا دنیا ته یاد شوله مناسب نه دا ګور د شیخ عبدالسلام کتاب د انکاری حدیث سے انکاری قرآن تک ادی په صفحہ نمبر 338 باندې لیکي تیسرا فریق یہ فریق عذاب قبر کا قائل ہے اور قبر سے برزخ مراد لیتا ہے وہ صرف روح کے لیے عذاب و تنیم کا قائل ہے بدن کے متعلق کسی قسم کی حیات و عذاب و تنیم کا عقیدہ نہیں رکھتا اور دنیاوی قبر میں عذاب سے بالکل منکر ہے یعنی عذاب قبر اور عذاب فی القبر میں کوئی فرق نہیں کرتا یہ نظام معتزلی کا قول ہے اور موجودہ زمانہ میں بعضی مدعیانی توحید ایسا عقیدہ رکھتا ہے یہ ساری فرقے اس مسئلے میں انکاری حدیث کے مرتکب ہے جبکہ ان کے بالمقابل اہل سنت والجماعت کے عقیدے کہ قبر معروف مدفن میں جو بدن ہے یا بدن کے ذرات جہاں بھی بکھرے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت الاخری اہل سنت قول بھی ذکر کی نو دا دلیل دی چې دوی روح لره د برزخ پر غني او جسم لره دنیا پر غني او دا اصولي غلطي ده نوٹ څو اصولي خبره چې هغه دی خوایونه دلائل د عثمان صاحب دلائل ډیر دي خو دلته به اوسو ذکر کو ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دو قسم استدلال وکولکا یو عذاب قبر ثابتو حیات قبر او دویم نمبر با چې د جسم عنصری او روح دواړو د پاره دي خبرې دوه ځین کې کېږي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ترى اذ الظالمون او کله چې ته ووینې مخاطبه کله چې ظالمان فی غمرات الموت په سلګو د مرګ کې وي والملائکة باسطو ایدیهم او ملائک فرشتي اوږده هغوی ته لاسونه خپل او ورته وایي اخرجوا انفسکم راوباسئ نفسونه خپل الیوم تجزون عذاب الهون نن ورځ تجزون عذاب الهون بدله درکولی شي تاسو ته عذاب سپکوونکی بما کنتم تقولون علی الله په سبب دغې چې ویل تاسو په الله باندې غیر الحق نه حق وکنتم او وی تاسو نه آیت هدایتونو دغه تستکبرون چې تکبر هم کوم دې کې وګورئ فرشتي ته روح وباسي قبض کوي بیا ورته وایي الیوم د روح د وتلو نه پس مرګ راغی څه وایي ورته نن ورځ د دې نه پس به تاسو ته عذاب شروع شي نو د مرګ نه متصلا پس چې کوم عذاب شروع شي دا دې ته څه وایي عذاب قبر څه ورته وایي عذاب قبر ورته ویلی شي عذاب برزخ ورته ویلی شي او ظالم چاته وایي روح ته که جسد ته دواړو ته وایي چاته وایي اوس کې پته کې روح نشته دا ظالم کېدی شي او که جسد نه صرف روح بیا ظالم کېدی شي دا دواړه ملګري شي نو بیا ظالم شو دی نه دی دا خو مثال ذکر کوم استدلال د خروج روح نه وروسته الیوم تجزون عذاب الهون کې چې د کوم عذاب ذکر شوی دی دغې ته په اصطلاح د شریعت کې عذاب قبر عذاب المیت او عذاب برزخ ویلی شي د دې الفاظ استعمالونکي معصومې فرشتې دي چې د هغوی په صادق کېدو کې هیڅ قسمه شک او شبه نشي کېدی او د الله تعالی د حکم نه بغیر هیڅ نشي ویلی پس که د مرګ نه وروسته فورا عذاب نه وي نو معاذ الله د الله تعالی دا کلام به صادق پاتې نشي او هر کله چې د ارشاد حق دی نو ثابته شوه چې د مرګ نه وروسته عذاب حق دی دا استدلال د آیات نه حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الروح صفحه 93 کې کړی مناسب زمونږ کمې دا دی کنه نن سبا زمونږ ډیره زبردست خسته درسي نظامي دی په خپل مدرسه الحمدلله ډیره زبردست هر قسم خلک تیار لا خو دوه کمې دي زمونږ درسي نظامي کې یو عربي تکلم نشته دی زمونږ خلک چې بهر لاړ شي بس لوی مشکل دا وي دویم غټ مشکل مونږ هغه فرقې په مدرسه کې وایو چې هغوی نشته دی هغه فرقې نه وایو چې وشته دی قادریت نه وایو انکاري حدیث نه وایو پجبریت نه وایو غیر مقلد نه وایو بریلیت نه وایو په کار چې دې نشان دی اوس ته یو کس راپاسې وایو دغسې ډارې کې پس وایو په عذابي قبر راته یو آیات ووایه ځه هېڅ چپ چاپ حتی چې خپلې عقیدې نه هم پکې نه خبر ده سره ما زمونږ د جمعیت العلماء والا یو مدرسه مشهوره دیوبندي ما د طالبانو کال وکړو ول څه کله تفسیر له یو مولوي صاحب راوستی دی او پنجپیری دی ما بیا هغه ته بس ټلیفون وکړو ما ورته ویل دا ولې ما ورته ویل څه دومره اختلاف خو نشته دی ما ورته ویل بیا ورته زموږ دا کبیر ګمراه ولې وایي چې دومره اختلاف ما ورته ویل دا عقیده ده دا عقیده ده ښه ما او که نه نو ما ته وایي چې بس اوس کال هم راوستی غلطي شوې بیا به خیال ساتو زه خپله یو مدرسه کې هم طالبۍ کې دورې تفسیر هم کوو هغه شیخ صاحب هغه کال باندې ورته چا د پنجپیریانو تفسیر راوړه بې نه به لګیا و هغې نه نو دا څو مسایل چې راغله زما ورته بحث راغی خبره مو ما چټ ټولولی و د ما ته ویل چا لیکلی ویل پاسه بیا پس زمونږ بیا ډېره قصه وشوه بیا په دې کال مونږ په مدرسه کې دغلتې 80 طالبانو په 80 طالبانو کې صرف یو طالب و د دارالعلوم حقاني ما سره زه سواد مظهرالعلوم کې وم هغه وخت کې که دارالقرآن کې وم او دا طالب و حقانی کې په دې 80 کسانو کې موږ 2 کسانو ما بحث کوو در سره ملګرتیا کوله نور دې موږ چې چټي وشوه ټول طالبانو ویل دا څوک پنجپیری راغلی د استاد سره بحث کوي بیا ما پسې راغله زما ملګري ما ته ویل دا څه قصه ده ما ورته ویل دغسې قصه ده خو پنجپیریانو ځین موږ ته بیانوي ویل ښه سبا له ټول ما سره ملګري شول سبا ویل که خبره وکړو بیا ټول در سره ودرې وایي صحیح ده سبا له دې لاړو یادې روح ته سمونوته کې باس وکړو او په خپل ځای درته به ووایم مونږ خبره شروع شوه دا ځل مخامخ په مخامخ تفسیر په طالبان ټول ما طرف ته شو بیا به سبا له هغه راغی معذرت یې وکړو چې بس ما نه غلطي شوې ده ما دغسې یو څیز کتل خو زما دا مطلب نه و بیا ورله تاویلونه ماویلونه وکړه زه په دې کال وم بلکې الله زه بیا نو ما طالبانو ویل بلکې الله بیا هغه شی وایو چې که ورسره بحث کړه نو یقین وکړه چې په 80 طالبانو کې طالب ته دا هم پته دی زما عقیده څه د عذاب قبر کې حیات النبي کې نو بیا به
دغه مولا په خپل عقیدې او نظریې څخه خدمت وکړي معاشره کې زمونږ خلکو دا حالت ذهن جوړ کړی نن سبا مدرسو کې یو طالب راغی مخ دلته ما ته ویل د شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله کتاب را سره وای مولوي صاحب راته ویل استاد چې دا ما ګوره ما ولې نه ګورم استاد وای ما ته چې ګوره دا ګن دی ګن دا غیر کتاب نه یادو ما دا غیر مقلدیت یادو وای دا ګن دی د لږ څومره ګوتې ورولې دا بوی شروع کوي نو ما ته استاد ته بدی وې چې مولوي صاحب محترمه چې کله خسته قالین غړېدلې وي او په دې ګندګي پرته وي او په دې نه تور له زو ګوتی نور لږ کې دا صفاکو بوی شروع کوي نو درو خیر توپ کار شو تا کته ختمه صفاکې خو لګ وخت لپاره به بوی برداشت کې کله لګ وخت بوی نه برداشت کې به ټول عمر د دې بوی سره پروتي بوی 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 بس وي نور خلک هم چې راځي تبا کیږي به تبور سره خپل هم تبا کیږي نو په وخت صفایي وکړه ختمه زمونږ د خلکو خپل هم دغه سي حال وي نورم تی واسي بس افسوس پدې وي مناسب طالب ته دا نه وي چې په فیسبوک ته وخراوي طالب ته دا نه وي چې سبق طالب ته پدې چې ته ولې په دې سيزونه کې وته ټوله تباهي دغه نه جوړه وای مناسب دلیل نمبر 2 ولو ترى اذ يتوفى الذين او کله چې وګوري کله چې وفات کېږي کسان چې کافران دي الملائکه فرشتي یضربون وجوههم وهي بمخونه دی وادبارهم شاګانو دی وذوقوا او وی ورته عذاب الحریق او وی ورته وسکه عذاب سوزون کې پار نمبر 10 سورۃ المن وګورئ تاسو په وخت د ځن کدن کې د فرشتي سکه رزن کدن پس یضربون وای یضربون و پدام مخونه وی او پدام لاګانو وی او سوي ورته وذوق عذاب نو د مرن رسته پټای شروع شي ټق ټق وها او فرشتي دی ګړو زونه ور کوي حدیثو کې براشي وس او بیا ورته سوي وذوق عذاب الحریق سکوس مزه کو نو ګور یو خبره ته ثابت شو چې من رست عذاب د قبر حق ده من رست عذاب د قبر دوی معنی کړي جسد عذاب ته ثابت شو نملاګانی او شاګانی او د مخونه د روحي کړي جسدي سوي دواړه ماته پنځ پیری ویلا ماته ویل د جسد په عذاب باندې ته دلیل وای مورته د آیات وای سوچ کوي مورته مرز سوچ مکو خدای راته وای د مخونه او شاګانی د روحي کړي جسدي نمره خدای لاندې کړي قران تیرې یو سترګې به پټه مسلم قریات وای درته دا کنه او خټېټو نور سبق کده دا وای ټېټو تا کده ایز دکړه تر ټول ذل دې د فرق کافي او زوایا دا در باندې څه خګو باندې کوي دا جلسو کې باندې ویل کې با کارو کې کارو کم عذاب وعید اور اول شی او د خلکو د سترګونه د پټېدو نه فورا وروسته عذاب شروع کیږي وحاق بآل فرعون او چاپیر شو فرعونانو پوری سول عذاب بد عذاب النار اغور يرزون عليها چې پیش کولش باغی باندې غدو او عشیا سببیا ويوم باورز تقوم الساعه چې قائم شي قیامت نو او ویل شي ادخلوا على فرعون داخل کې فرعون شد العذاب څخه عذاب پر نمبر 24 سورې وګورئ فرعونانو پسې عذاب ونخطو اسی شه د ور د سببیا په پیش کې یعنی هر وخت که تاسو وځ در قیمت عذاب ده نو خو نه د خو ذکر شو یوم تقوم الساعه کله چې قیمت قائم شي به وسو ویل شي سخت عذاب ته داخل کې جهنم عذاب ورسته راغی نو د دې آیات نه ثابت شو عذاب قبر دویم دې ثابت شو الکه د فرعونانو صرف ارواح ته ویل کې اجساد او روح دواړو ته ویلا خو دی به اشکال کوي وې د فرعون لاش خو د مصر په عجایب ګر کې پروت دی لکه د فرعون لاش مصر مونږ خو نه لري چې په ور پېښ کیږي مونږ خو نور ته در ایمان بالغیب سره تعلق ساتي برزخی ژوند نه برزخ په معنا د پردې سره راځي بل زمانہ دا مونږ بل ورځ ویل چې په دې دنیوي پانی سترګو سره دغه قتل نشي کېده الا ماشاءالله چاته چلو وړي ورخه کې خبره او دویم مونږ دا ویلا چې د برزخ په ژوند کې اصل سوي روحي جسد ته دغه په ذریعہ سره اثرات روح پیش کیږي په عذاب په صبر باندې
او د روح تعلق کنیکشن د جسد سره اثرات رسیږي چاته ستا اشکال پوه شوي جواب زشابه استدلال دینه معلومه شو چې سبب یې نه په دوام استمرار سره فرعونانو لاره د اور په عذاب باندې پیش کولی شي او دغه ته عذاب قبر عذاب میت او عذاب برزخ ویلی شي ځکه چې د قیامت عذاب خو چې یوم تقوم الساعه سره بیان شو چې هغه په اشد العذاب وي او کوم حکم چې فرعونانو د هغه حکم د ټولو کافرانو ذکر علت یو د مخکې زه حافظ ابن کثیر هم دغه استدلال کړی دی خامخ کې دلیل ته لاړ شابه حواله ملاندې ذکر کړي مما خطیاتهم اغرقوا د وجې د خطاګانو د دیونه غرق کړی شو فودخلوا پس داخل کړی شو نارن اورت اغرقوا څه شی په سمندر کې غرق کړی شو فاغرقوا فعل تعقیب مال وصل لپاره د غرق کېدو نه متصلا پس داخل کړی شو د غرق کېدو نه د مرګ نه متصلا بعد داخل کړی شو چرته نارن اورتا ولم يجدوا لهم من دون نصر نو د مرګ نه وروسته پوری ورته داخل شو د قطه ویل شي عذاب قبر شابه بس استدلال ما وایي سمخ کې نمبر 5 وخاب كل جبارین عنید مناسب دا پریدو احادیث ته بلاړ شو ها د 15 دلیل ټیټ یاد کې د دوره د تخصص ته به راشي सफेद 130,000 तुम्हारा टेट को तुम्हारे को टेट दे उतना टेट सा खबर है कहीं 100,000 तुम्हारा दा खबर है सड़ा न खवा वो राजरे और सर कड़ी होगा न ता को युवा न कल तरह से पूरे निश्चित है अब बरेलिया नुजुवाल है वेदिया ची دام ځان تر پورې ځلې قطب وای خو برکت یې نشته به برکت قطب دی زه ته برکت منیم نه پجپریا غونتی هم مناسب دي ته حدیث تراشو دام ډیر دی غلق بتی وایو ان ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم تیر شو نبی اسلام به قبرین په دوه قبرونو فقال وی فرمل انهم پیدام کو صفحه 163 دی فقال وی فرمل انهما لا يعذبان دي دوړو تعذاب ملاوي وما يعذبان في كبير او دي تعذاب نشور کول د لوی خبرې د وجنه د خبر نه وچ ګران و هغه نه وچ اما د عمر سی اور دي دوړنه فكان هو اغلا يستدر من البول جزان به نه بچ کو د وړو بولو د ساس کو نه وما الاخر فكان يمشي بالنميمه چغلي به کول ثم اخذ جريره براواست نبي صلى الله عليه وسلم جريره رطبه يشنا څنګه فشقها نسبين دو زيك لفغرز في كل قبر نوال يوي بيوي قبر نالك فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا دادي ولي وقلد الله رسول قال لعله يخفرنها ما لم يبس كديشي لعله يخشى الله دين عذاب سپک کی ترسو پرسیدا وچ شویني نو دې حدیث کې تاسو وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کم قبرونو روانو پزمکی والا په کم باندې نو په جسمکی والا قبر کې روح کې جسدي صحیح نبی علیہ السلام یو خو ته عذاب القبر ثابت شو دیم دغه عذاب القبر د چاره پر ثابت شو جسد د پر دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څنګه په سخی کړی پزمکی والا قبر په چا باندې اوه مناسب بخاری جلد 157 دا ګوري ماته دیو په اشکال کوي وای د مسلمانانو کې کافرانو که مسلمانانو خو بیا صحابه شنو صحابه پر عذاب خبر ته ثابت خو رضی الله عنهم رضوان هو دویم کدا کافرانو نو کافرانو تر کفر د وجه عذاب ولې نه ملاوي چې دی وجه نه ملاوي نو موږ وای بس آسان جواب به وکړو تفصيلات نه کوو تاسو کتابونو کې ویلي دي چې دا نه کافر صحابه او نه کافرانو دغه خلکو چې ایمان راوړل په دغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات نه وشو بس دې نه مراد د اشکال ختم بس اشکال دیم زدي څه اشکال نه دی چې مو پیزان ستړي کو زمخ کې دلیل تا دلیل نمبر 14 زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي موږ د نبی علیه الصلاه والسلام سره و د مدینه نجار په باغ کې 14 دی که 15 ها کم زید 14 ټیک شو نبی علیه الصلاه والسلام په خچر سور و خچر یو دم او تر شو ټوبونه 14 خو نشته دی کنه 164 مړه دا سبقه رختي دي یار ها
بس ځان پې ننګاره کور اوس به څه کې قریب وا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې غورځولې وي او قبرونه شپږ یا پنځه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل څوک پیژنې دا قبرونه والا قال رجل انا قال رجل نبی علیه الصلاۃ والسلام روانو د بني نجار په باغ کې په قچر سورو قچر یو د موتر شو ټوپونه شروع کړل لکه چې وایي قریب وا چې نبی علیه السلام یې غورځولې وي قبرونه شپږ یا پنځه نبی سم فرمایل څوک یې پیژنې قبرونه قال رجل انا فلزي پیجن قال فمتى ماتوا الكلام الذي قالوا في الشرك فهلت الشرك قال ان هذه الامه بشك دا مذوب تلي في قبورها مبتلا کول شي قبرونو خپل کې فلولا الله تدافنوا کچرته دای رنه چې تاسو مړي دفن کول پرېګ دی لا دعوت الله ما وسوال کړو د الله نه ايسمعكم من عذاب القبر الذي نو چې ايسمعكم چې واوري تاسو د عذاب قبر هغه اسمعوا منه چې زه ورم داغینه تاسو ته هم دا ورغو تاسو به ویریږي مړی باندې د پکن کوي ثم مقبل عین به وجي مې مونږ تیرا مخلو فقال تعوذ بالله من عذاب قال نعوذ بالله من عذاب قال تعوذ بالله الى اخره مشکات 125 باب اثبات عذاب ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قصر په کوم ځمکه روانو په کوم ځمکه ولا قبر په خواو عذاب ردیج نو اورید او تر شو نبی علیہ السلام به سو فرمایل د سچ سګورم کنا ما به الله ته سوال کړو تاسو ته هم خولي خو بیا تاسو مړي دفن کول پرېږدئ دا کله کله الله عام انسانانو ته زی ولاقې ته تلو ما ته خلکو قصه کوله ویل دلته یو سودخور سړی دفن کو ویل کله چې به ماښام شو د دې قبر نه به د چغو اوازونه راتله د علاقې د څو ورځې مسلسل کېده خلک به راغونډ شو اورېده به بیا به ورته تلاوت یو څه وکړه هغې سره بس ګزاره وشو دا کله کله الله دې عامو انسانانو ته مر واوري مناسب عامو انسانانو ته استدلال دی معلومه دینا یو مسله دا ثابته شو چې د قبر نه مراد د غزمه کې ولا قبر دی په کومه ځمکه کې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه روانو دی او مسله دا معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم په ځمکه کې ولا عذاب پر ازمه کې والا قبر کې ودریم دي دا هم معلومه شوه چې عذاب قبر حق دی دلیل نمبر 5 عن انس رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال العبد اذا وضع في بنده چې کله کې خو د شي په قبر خپل کې وتولى وذهب اصحاب خلق ته واپس شي حتی انه تر دې پورې چې د میت ليسمع قران عليهم خامق اور کشاره د خپل دی اتاهم ملکان دو فرشتي ورته راشي سوال جواب کوي مخ کې راځي اما الكافر والمنافق هر چې کافر او منافق دی فیقول لا ادري ما ته پته نشته كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا دريت ثم يضرب بمطرقه من حديد به د وسپنې په ماتوړ وهله شي ضربتن بین وزنې دی وګونو په دامنس کې فيسيه صيحتن د داسې چغي وي يسمع هم يلي لسقلين د څوک نږدې ټول اوري مگر انسانانو او جنات نه اوري ځکه بیا ایمان بالغیب نه پاتې کیږي بخاری جلد 257 ما ته وګورئ یو هو نبی علیہ السلام سو فرمایل چې کله خلق واپس شي د میت د خپو کشاره اوري سو کو په دې وخت کې فرشتي راځي سوال جواب کوي او بیا دې منافق ته پټي په دې قبر کې ور کوي کم ځای وایي د غوګونو د امین ځای وایي کم ځای وایي یعنی دا سټه وایي او دا سټ د روح کې راځي سدي الک د چا نو عذاب هم ثابت شو او جسد د بار ثابت شو او دیم تاسو بلې مسلې ته سوچوږي د سوال جواب والا احادیث حد تواتر ته رسیدلي دي ستر رسیدلي دي متواتر دي مونږ په لږ سوالې را جمع کړي دي اوس ګوره مناسب پرشتي راشي ورته سمون متا کې به مونږ وایو کی نه شي کوي څو کی د میت کې نورته کې نه پایسه حدیثو کې راځي ولا زړه د دوه به ورته وایي مر ربک رب دې سوکت اول خورده دا نه وي زاورم نه بر پچپیران بر شرفت در باندې ولګي هغه ورته سوي ربي الله زما رب یا که منافق دی ورته ماته پته نشته نو دا چې دا خبري کوي دا خبري الکه در خبري روح کوي چې جسد یې کوي او دا خبري د حیات دلیل لکه ممات دلیل دی نو دی و تاسو به اعتراض کوي و یا رمانا نو لري ته چې صرف روح خبري نشي کولای نو په عالم ارواح کې دی ارواح خبري نه وي کړي نو نه غروه نه وی کړي مفتی شفیع صاحب نو معرف القرآن کې حدیث مرفوع ذکر کړي دل الله د میګانو امر جسدونو ور کړي خبري باغې سره کړي وي
دلیل نمبر 16 مناسب په دې به بیا اعتراض کوي وای دې حدیث نه ثابته شوه چې د میت پټای کیږي په قبر کې او د چغې هر څوک اوري سوا د انسانانو وای لکه ما ته وګورئ د سارویم کتلی په مقبرو کې خو دای په سور کې هغه ساروی ته معمولی کښو ګمنډي وهي نو کدلته په دې قبر کې وای دا خو بکار چې دی دلته نو د کې د منډي والے وي نو ته ورته مناسب جواب ده یو اوازونه دي دویم د غي سره محسوسات مرویات صورت رؤیت هم دی یو خو आवाज دی هغه خو د وګونو سره تعلق ساتي دویم لیدل یا رسترګو سره تعلق ساتي د ژوندو ته چې ساروی راشي نو دلته اوازونه موري او غوی په گزارم کې ورته کشي او گزار کوي زه او قصه کوي خلک نه پرېږدي مقبره ته چې راشي چغي خو اوري ځکه حدیث کې راغلی دي خو په دې ځکه په سترګو سره ګوري چې غوی په گزار کوي شړې دا غزینه د دیو جن دیو د عامو زګونو نه هغه مقبره غوري کې راشل تاسو کېنی یا دویم نمبر ماته وګورئ کله انسان د یوسف سره مانوس چې مانوس عادت شي ماته ګورئ لکه تاسو لاړ شئ یو مل ته ورشئ په دې مل کې 15 منټه کې بسر درد راشي لیکن ته د هغې خپل نوکرانو ګوره دا ظالم بچه به په خیر کې سور سره روټۍ خوري مونځ کوي وده کېږي هلته هېڅ نه وي ځکه دغه مانوس شوی عادت شوی ما ته یاد شي اول کالو منګوري ته راغلم زموږ متوسطه و دلته د مین روډ باندې موږ سوراب چوک نه لګ په نیو روډ ورته دلته یو جماعت کیو دریم چتو مړه ټوله شپه به د رکشا رو ډر راول خو هم په سر درد یقین وکړه 2 میاشتې چې تیرې کړلې بیا چټیانې وشو اختر کور ته رالو ا درشکو ډر نه خوب نه راتلو به دی وړو کې تاسو وګورئ چې خلک دی په کو سره عادت شي به په جمع کې مبلستانه ماوسته په کېم لګولو یار دینه بغیر خوب ناراضي نو د مانوس شوی دی عادت شوی دی مناسب وزلته ودی خفصور کې نو دا قسم مشکلات ته ضرورت نشته مناسب نور غن جوابات کې دې شو اختصار نه کار اخلو دلیل نمبر 16 صفحه 168 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الميت دې حدیث کې سوچ کوي ها اذا اقبر الميت کله چې میت خبر کې دفن کړي شو اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل نبی علیہ السلام بارک ورته ما كنت تقول في هذا تر دې سړي بارک سوي شیخ زکریا صاحب توجیه کوي وي غونډ پر دې الله ختم کې مخامخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار وش نو شیخ لیکلی دی وای کچرته دا توجیه صحیح شي او دا قبر دا یقینا چې امتحان دی خدا خو د مؤمن د لپاره جنت ته د اختر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار کیږي في هذا الرجل فيقولوا هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم إنك تقول هذا ثم د پسین سره د یفسح له فی قبر کې پر اخر راځي بیا 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له النم فيقول ارجع الى اهلي دا ورته ما پرې د خپل اهل ته زمج خبر ورکم غوي ته هغه ورته نه مړ اوس واپس لینشت رکینه د دې سی مناسب دا بل حدیث تاسو تر روانم دی د مشکات په والي زده په پاغزي کې وي مزه شابه کې تفصیل کوم نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهله إليه حتى يبعثه الله من مسجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم إنك تقول ذلك فيقال للأرض التلفاسفة الشويدي فيقال للأرض بأوي لشزمك تشاتا إلك چاتا اسمان کی زمکه وی چرته وی سورته ویل شي التئمی علیه راتنګ شبد باندې فتل تئم علی هغه په راتنګ شي په تختلف ازلاو د پخته یو بل کې نه وځي فلا یزالو فی موازبه مش نګوري د زمکه لفظ امراغه د جسد امراغه پخته یو بل کې نو عذاب هم ثابت شو او عذاب د چاره لپاره سپانسر رو دوړو د پاره دا سری روایت ټول مناسب وو رواه الترمذي مشکات شریف 125 باب اثبات عذاب القبر شاب استدلال ظاهر دی نمبر 17 نمبر 17 عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یاره دا خو د روز سره کیږي دا ټول زمکه روح په زمکه کې به نه وی کړنو او پخته هم په روح کې به نه ویو ياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له فيجلسان دا ګور حدیث کې رااله پرشته سکه د میت
نو دا ژوندې کې نه کې مړې ژوندې کې نه کې نو روح کې ناس کې ناستل پاسل غو درو صفات نه عزت صفات ته مناسبه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة الله دې مونږ ته نصیب کړي دا مناسبه فيفتح له قال فيأتيه من روحها وطيب هغه هواګانې خوشبويانې ورته راشو څه زبردست خوشبويانې به یاره مد بصر سو پر جد نظر لگی مد بصر یو واما الكافر فذكر ذکر کو نبی علیہ السلام موته مرید غو قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه إلى قوله فينادي مناد من السماء أن كذبا فأفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها سموم یا بدبویانی و گرمی وگانی ورترا شروش یقیز علیه قبر پر تنگول شهادت یختلف فی ازلاو پخته یو بل کینو ثم یقیز لو اعما ثم په پدی باندې پرشتي مقرر شکنی لندي ما هو مزر ودغسر یو ما ټول ور سره من هند وسپنی لو ضرب بها جبل لسوار ترابن که بغیر باندې په گزارو کې بخاورش فیضربو بها هغه وਹੀ پدی باندې ضربه يسمع بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير طاعون ثم يعاد فيه الروح نو دي کې مناسبه عذاب او ثواب د عذاب د خبرم ثابت شو او د جسد د لپاره ثابت شو مناسبه مشکا صحیح 125 او 26 دلیل نمبر 18 عن عثمان رضی الله تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم پدی به اعتراض کوي مناسب پدی روایت باندې کنا و ير دي کراله چې د قبر پراخي کې د قبر وای د قبر یا تنګي نو د ازمکه والا قبر مراد ده ورته بالکل دا مراد ده حدیث کې دا راغلی ما ته یو پنځ بیروز جو قبر لدی بوزه ما ته مې بوزه خبر یو یک ما ته وی دا مقبره ده د قبر دي نه خو قبرونه دي خو نو دا کلاوی کې تنګي ما ته لو دقه ما ته دا خو دي خو قبرونه ور نظر تلاړه دا نه کلاوی کې تنګي ولې دي نه خو دي خو هم قبرونه دي خو هم قبرونه دي ما ورته مولوی صاحب د الله پیغمبر موږ خبر را کړی د موږ په خپل عقل او سترګو پسې نه د الله پیغمبر په حدیث ایمان لرو خبر ختم شو دویم جواب ده تاسو ګورئ مورته مونږ سب کته نه سوکته پوسو کې سبق پرشتو وګو باندې منکر نه کې پرشته اشتره کرامن کاتبین تورته یاو هغه یې رنشتره دلیل درڅه ده بل ورځې ماشوم په وګ کړه د یې پوسو پړن په وګ خیر روانه ورته مونږ څه دغه دلیل ده څنګه ستای اعتراضو سره دین اخواق دا قبر نه کولاوی تنګي ځکه چې خو دې قبرونه دی ورنه اغستانه ته بوس کې مولوی صاحب ستبوګو کرامن کاتبین پرشتي نشته ولې نشته ماشوم چې پوګو نس ستبوګو ماشوم دی کې پرشتي دي نو ته ورته سوي هغه ویز ورته هم چې ګورا زما پوګو باندې د ماشوم یې رپن کېدل د دې منافع نه دي چې بری د پرشتي نه زما پوګو باندې پرشتي هم دي او ماشوم هم دی ما ورته بیا خو دې خور نه قبرونه کېدل د دې خلاف نه دی چې د دې نه کولاویږي نه تنګي اخو دې خور نه قبرونه دي او د قبر کولاویږي او تنګيږي کنه په خبره اما لو کړي سره ولا مثال ورکي تاسو طالبان یو بل پسې ودی سار یو طالب پاسي او ير خوب می کته منډي می والے په شین باغ کې مالک نو تاسو خو دې کو طالبان راته ته منډي څنګه والي او شین باغ څنګه او علماء هم لیکلي دي متکرر چې اشکال لر ترازی به سوچ کو بس کی خوب کې نو اعتراضات بدل کیږي شابه دلیل نمبر 18 عن عثمان رضی الله تعالی عنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال نبی رسول الله دفن میت نه پاره شو بدرې دو په قبر و به فرمایل استغفر لي اخي خپل روړ د پر بخنه غړي ثم سر له بالتثبت به ثابت قدمي سوال وکي فإنه الان يسأل دنه سوال کی په کم قبر ولاړو په کم قبر ولاړو سوال جواب هم دی کیږي در پر دعا وکړو رواه ابو داود دلیل نمبر په قبر باندې دوه هم دینه ثابت شو ها صفحه 171 عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادخل الميت القبر کله چې داخل لشي میت قبر ته مسلت له شمس دا سره چې مسبخینو د شي پوړي چې مسبخ مازیګر مونږ ته قضا شوی پاسي کې نور زیړ شوی د څه کوي منډي وای زر زر دغه غونډي او من خو د مونږ لاړو دم چې قبر کې پرشتي را پاسي څوک چې مونږ گزار وي
نو ته دقسې حالت کیفیت دی قبر کې دی وخت جوړي کې شپې کې ورځي د پرشتو ته سوي عند غروب فيجلس کینی يمسح عينيه د سترګې مګي او يقول دعونه وصلي او ته ما پرې دې مونږ کو مړه او ته پرې دا مړه اوس مونږ ټیپ لاړو شیخ ادریس صاحب دامن برکاتونه زموږ استاد محترم زما پیر او مرشد هم دی هغه په ترمذی شریف کې غالبا یا بخاری شریف کې دغه په کال مونږ ته قصه کوله دور حدیث په کال د شیخ صاحب په وخت کې ام پی ایم گردن توڑ راغلی و په دمن د گردن توڑ کې سړی لس ورځې شل ورځې به وشي بیا کې وفات کیږي مناسب نه ژوند کی نو شیخ صاحب دامت برکاتو فرمایل ول ډاکټران اوس ما په مثال کې پیش کړي چې بعضی به کې الله روغی نو روغ ولې چې لکه چې پلان کې شیخ صاحب نو شیخ صاحب وایي چې کله به وش هم آی سی یو روم کې نو آی سی یو روم کې ستانه کپړې وباسي مناسب تا ته یو پمپری سړی ته لګي او پیپونه لګي او به خپل وردی دی وراغوندي نو شیخ صاحب وایي چې تقریبا 13-14 ورځې پورې څومره ورځې پورې به وشو ول دی چې بلاس راوړه پرتګاخته پرتګ نو له به وشي حالت کې به زما لاس چوتې دوه دی لاس په کلک نه ودا مان دي پریخي او شیخ صاحب ویل چې 13-14 دن پورې هر څومره شو ول پدې کې ما واړه بول لوی بول نه دی کړی الته دور حدیث سبقونه شروع ول امام ترمذی مخ خوب کې کتو وای راغه ما سره به وشي حالت کې خوب غونته ورما ته دلته څه کې طالبانو سبقونه دی پریخي دلته راغلی وای ما ته بیمار یم وای ما ته ویل جری د موما او بس بیا زه سبق ته ما ته سید وای د خپل دم شروع کو وای څنګه کوف وکړو ول زره پاسې دم نو الته ورته د ساتم ماشين لګیدل ډریپونه قصې میسي نور بلډ پریشر و چې ومه کا تر څه دی ډاکټرون رامن ته ولوي شیخ ته ام پی ایم وخت څه کې شیخ صاحب لک صبر همار دې مونږ کوم او د سلام په منډه هغه چې صبر وکړه کړه شیخ صبر وکړه چې زړه خدای نو باسه چې مونږ قضا کی نو البیر نه سيزونه زر وستل کسان رسول الله خو شیخ صاحب چې پرې دومره ورځو کې ما واړه بول نه دی کړی 13-14 دن پورې بس کرامت ته هغه ول بیا چې لاړم بیا مې دغه نه پس واړه بول وکړه د ټول ورځو هغه جمع شو نو وزدار دیو کرامت وناس موږ چې کله زخمیانو نو ازما یو دز دلته لګیدل عمرای کې نو دا وینه وراوته خله باندې نو چې کله مونږ هلته هسپتال کې واچولو دا لکان چې وراتله دیو کته زما وینه په پوزه په خوله را روان ده نو دیو خیال به دا و چې ربس دا بس ختم لاړو نو دې ټولو به بیا رابغله زه به خور کړم راوبل به د چغې به کړې او زه پل هوش کې عمر سمې کاته هلته به ډاکټران ورسه لګولي و کاته په زړه مو د هر څه نو ډاکټران ورته دي ویله چې ډېرې ورته ویل دی ټیک دی تاسو صحیح ګوره په چې نه کېده نو بس دیو بیا ونیم پیشنټ ډاکټر ته دننه کړم بیا خو ډاکټران خپلو کې لګیا وو خبرې کولې ډېرې بیا دیو هم دغسې کوله وردي مردي بدلوله نو په واسکټ خو یې ما نه سري کو کپړې هم سري کړې وردي بیا پیپونه میپونه راوړه هغه وړو بولو دپاره او دې دپاره نو ما هغه یو لاس زما دلته دوه ډزه لګېدل او دا دلته لګېدل او د لاسونه زما پل لغو نو ما هغه وخت کې ډاکټر ته مې لاس ونیو خبرې مې کولی شوې ده ته مې اشاره کړم ما ورته دا شیزونه ما لګوو بس دیو ډېر زور لګوو ما ورته مه لګوو ما ته اپریشن در لګوي بس نو ما ورته وکړه اپریشن اشاره کې ما ورته خو داسې مه لګوو بیا دا ما پسې خپله یو ملګری و ډاکټر صاحب هغه یې راوستو هغه ما ته ډېر مینت ته کوي ګوره دا ما ورته بیا ما منع کوم ما ورته مه لګوو بس ډاکټر صاحب دې له راځي بیا مه راځي ما خواته بیا هغه طالبان په ګیټ ولاړو دیو په زور راننوته هغې ورته ویل بس یار مه لګوه چې هغه وایي چې مه لګوه بس زموږ استاد دی موږ هر څه خدمت کوو مه لګوه بس هغې ورته ویل صحیح ده بیا خو به دغسې وه چې دا شپه تېره شوله ډریپونه به لګېدلي نو زه به بیا دوه کسه دي ونیو زه به لاړم نو تش اودس خو مې په ولاړم دغسې مات کړو هغه کومه چې هغه ولاړه یې سیزونه جوړ کړي خو بیا د یوه ورځ تېره شوله په دې دویمه ورځ باندې ما فل خوراک شروع کړو د مرۍ لږ تکلیف و او خوراک ما عام نارمل بیا شروع کړو څنګه چې روغ سړی کوي بیا زه دې ته حیران وم چې خدای خیر وکړي اوس خو لاسونه دواړه کار نه کوي پلستر یې هم دي نو اوس که ما ته د لوی اودس ما دې ضرورت پېښ شي زه به څه کوم یقین مو که د 12-14 ورځو پورې ما لاسونه نه شو غځولی 12-13 دن کې ما ته د لوی اودس ما دې ضرورت نه دی پېښ شوی دا د الله د طرف نه سړي سره امداد وي مناسب نو بهرحال دلته خبره دا راله د میت پاسېږي په قبر کې دی څه کوي یمسح عینې سترګې مږي نو هلکه دا سترګې د روح وي که د جسد وي چا وي او دا هر څه څوک کوي جسد نو حیات د قبر هم ورنه ثابت شو او د چا لپاره ثابت شو جسد لپاره ثابت شو دلیل نمبر
نمبر 20 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليل فقال وجدت رب بدر مردارانو ته ورغې دي کوي ته ول وجدتم ما وعد ربكم حقا خبري ورسره کولې فقير له تدعو امواتن تاسو مړو سره خبري قال ما انتم باسماء منهم ولكن لا يجيبون تاسو نه خبري نو خبري ورسره نبی له سره معلومه شو چې حیات پکشته ده کنه هو بخاری جلد 264 دین تیر شبل دلیل تفصیل وبیا کو سمان موتا کی بر روان دي شب دلیل نمبر 21 عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان يهودية دخلت خمخ بل روایت تلل شو دلیل نمبر 22 سپه 173 باندې عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن ابي ايوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس نور پریوته فسمع صوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میت आवाज اوریدو د قبر نه فقال نبی علیہ السلام یهود تعذب فی قبر یهود دي چې په قبر کې ورته عذاب ملاویږي چې زدا غو یورم نو کم زمکی والا قبر نه مرسو چې جسم ویرو نه وي عذاب د قبر هم ثابت شو د جسد د لپاره ثابت شو بخاری جلد 265 دلیل نمبر 23 عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزيت الجنازه کله چې جنازه کې خو د شفاعت تمام الرجال خلق اوچت کی اعلی نقم په وګو خپلو فإن كانت صالح کې چرته هغه صالح قالت قدموني قدموني دا میت وي مازر وې سي سو کوئی الکه سو کوئی میت مازر وې سي ان كانت غیر سو کې چرته دا غیر صالح قالت یا ویلا ان تذهبون بها تباہی دی تاسو چرته وړي دی د میت وي يسمع صوتها كل شيء اور دی आवाज رس الا الانسان مگر انسان نه اوري ولو سمع الانسان لصاقه ک انسان دا وروند به وشش بخاری 265 ګورا دا خبري سو کوي اکم چې دی په وګو واخلي نو په وګو باندې روح اخلي کې جسد اخلي سو اخلي هغه جسد خبري کوي نو حیات ثابت سور چا د پاره جسد د پاره دلیل نمبر حواله وای حواله بخاری جلد 265 266 دلیل نمبر 24 عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان امراه سوداء كانت تقي یو حبشي زنانه وکانت تقوم المسجد صفای بكل او شاب يوزانو فوقدها رسول الله نبی رسول بیان مونته متپوسه وکړو دي زنانه یې سړي بارګي وقالو ما تلفات شوي قال فلا كنتم اذنتموني زمونه خبر ولم قال فكانهم صغروا امره وای کو دی وړو کی خبر اوګان چې پس مړه خو ما بشي سړی دی یا بشي زنانه ده کنه الان کې غیر جمعات صفای کول ډېر لوی مرتبه وا بس معلومه شو جمعات صفای سه حیثیت لري تاسو تقریبا خپل ځای نه صفا کوي خدای والی او جمعات صفای کې مناسب یو بل راز هم دی څوک چې جمعات صفای کې د ټول عمر الله مالدار ساتي د سیریس تجربه خبر ما ډېر معتبر ځان اورېدلې دي خپل ځای صفا کوي ښا ها وادب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي فكأنه صغر امره فقال دلوني على قبري والمات قبر روخي فدلو دلالت وکړه شلار ورته وخه فصلی علی نبی سلام په منځو کوی دعا وکړه ځکه چې وارث ته رټولو فقال ان نازل القبور بشکدا قبرنا مملوءه ظلمتا دا د تیارین ډکی علی اهل ابل وان الله ينورها لهم بصلاه علی الله زما په دعا یمون سر پدې کرنا پیدا کی متول مشکات 145 باب المشي بالجناز کوری نبی سم کم قبر ته ورغه مګر ول دې کی تیاری زما په دعا سره الله په کرنا پیدا کړي نو معلومه شو حیات د دقه قبر جسد د پاره دلیل نمبر 5 عائشة رضی الله تعالی عنها قالت كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زبد اخر دم خپل کور اغه ته نبی علیہ السلام پکې دفنو و اني واضع صوبي ما خپل صادر به پل بزا ما صادر به خودو صادر به خودو واقول ما به انما هو زوجي وابي يوم پلار دی یوم خاوند فلما دفن عمر هر کله چې عمر دفن شو ما د یوسف والله ما دخلته قسم بالله زنه مداخله شوی الا وانا مجدوده علی مگر ما بصادر کلک پزان راته وکړو سیابي حیا من عمر سر وجنا د عمر د حیا د وجنا سر وجنا د الفاظ ګوره به پس بیان تعویل کې نو سری روایت ګوره حیا من عمر یاد به الفاظ مشکات 154 د په مستر احمد کې موجود دی توجه وکړئ ماته
نبی علیہ السلام او زما خاوند دفنو زما بغیر پردې نه ورتلم. عمر رضی الله عنه دفن شو بیا به سره ده ولی د وجې د عمر د حیا نه مجبریان به زر د تعویل وکړي. ښه وایي د دې مطلب دا و چې بیا به د عمر رضی الله رشتہ داران قبر ته راتله نو د هغوی د وجې نه ما پرده کوله. نو موږ وایي د تعویل په دوه طریقو سره باطل دی. یو خو ځکه چې ولې نبی علیہ السلام او بکر صدیق تر عمر رضی الله عنه رشتہ داران نه راتله دا ورته یو غلط تاثر ورکړي. او دویم دا ده چې روایت صریح دی حیا امینو د عمر د حیا د وجې نو ته ولې تعویل کوې بیا که نه پوهېږي. دویم اعتراض دی وکوي وایي دا راته ووایه چې کم نظر د یو من خاورو نه وتی شي هغه د یو څادر نه ولې نشي وتی. چې کم نظر د یو من خاورې نه وتی شي هغه د یو څادر نه څیزونو کې الله د طاقتي ښیي چې څیز رامنې کې بازو کې نه وي ښیي ته نری لرګی راواله ادې نه کرنټ نشي پاس کړی وچ او ته دغه راواله غټه اوسپنه راواله کرنټ تې وځي. یاره دې بل مثال واله دی دلته راغی و یاره دا تیروال مې کتلی نه نه خیر دغه ټیک شو دی راغی که نه وایي دا مسلم قاري مې لیدلی عمرې ته تللی دی وایي هلته یې طواف کوه خوب کې مې لیدو دی وایي اوس پسې دغه کمقل پاڅېدو دی ورته وایي ښه بربنډ یې لیدلی و دی ورته نه بربنډ خو نه و کپړې احرام یې اچولی و نو دا ورته وایي چې یار دا څنګه نظر دی په منځ کې زرګونه کیلومیټرې دي غرونه دي د ټولو نه ستا نظر ووتو نو د یو احرام نه څنګه نه وتو نو دلته به مړه کمقل ته سوالات وکړه بدلته حدیث او دغه مطلب دی وایي مناسب مشکات پاشي نمبر 7 باندې و یا خدای د مشکات حاشیه نمبر 7 باندې په حواله د شیخ عبدالحق محدث دهلوي کتاب الجامعات کې لیکلي دي اوضح دلیل علی حیات المیت وعلى انه دا واضح دلیل دی په حیات د میت ولا انه ينبغي او دا چې په کار د احترام د میت اند زیارته استدلال دی په سو کو په احترام د میت باندې محدث شارع او پنځپيري په سره تعویل وکيو. دلیل نمبر 26 عن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ قال ابنه وهو في سياق الميت عمرو بن العاص ګوره دا صحابي رسول دی خپل بچی ته ویل وهو في سياق الميت دا په سلکو د مرکیو ویل بچی اذان میتو کله چې زمړ شمه فلا تسمنی نایه ولا نار ما پس نایه کنو حقون کی زنانه ور مر پسې کوا فیدا دفنتمونی کله چې دفن کې مال ربشن علی ترابشن خور رمادی امار کی ثم اقیموا حول قوری به ودرېږي په ما په خبر بخوا کی سمرا قدر ما تنهرو جزور سمرا وخت چې اخذب کی او يقسم له وقت تقسیمی حتا استانس بكم ولی اے نمرو زما په خبر بچی تاسو ودرېږي سمرا وخت چې اخذب شي سربنتی واوړي وغه تقسیم شي سمرا وخت کیږي ماهر سره چې ګنټه وکیږي کنه ګنټه پوری زما په خبر ولې سره پاره بابا حتا استانس بكم زبډاړې پتا سره وانظر یا واعلم وانظر یا واعلم زب پوهیږم ګورم به مازه او اراجو به رسول ربي چې در بس تاسو جواب ورکم زب په تا ډاډې مله څه مطلب شو ګورئ کله ته یو څوک بوزي کنه امتحان ورکې څوک ور سره دا ډاډې وي بچي زب په تام ډاډې یم دا صحابي رسول دی مسلم شریف صحیح حدیث دی بچی ته وي زما په خبر ودرېږي ګوره د مانوسیت عقیده م ثابت شو هم دا قسمه احادیث دي زموږ فقهاو د هغې په بنیاد لیکلي دي د ابن عباس صریح روایت پاکې په سمالوتا کې به تاسو ته راشي که څوک قبر ته راشي نو فقهاو لیکلي د خپور طرف نه دی راځي د سر د طرف نه دی نه راځي ځکه میت ته تکلیف ملاویږي په دې سلام کې نو که په دنیا کې ته پېژاندې خو هلته پته لګېږي پلان کې راغلی نو دا قسم روایت ته باغی دلیل مناسب رواه مسلم مشکات شریف صفحه 149 دلیل نمبر 27 د استدلال زبس پر یک دو په استدلال پوه شوي کنه حیات ته ثابت شو مناسب د خبرو زه مناسب دي چې پوره دلیل پوره د مخکې ولاړ شو خان تراشه صفحه نمبر 178 باندې اجماع دراشه 178 صفحه تراشه زه
او دا مسئلہ اجماعی ده صفحه 178 قاضی ثناء الله سے پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ان قد الاجماع على ان عذاب القبر على الروح والجسد. اجماع منعقد د چې د عذاب او ثواب په چا باندې دي؟ روح او جسد دواړو باندې. شابه. تفسیر مزری 77 او په شرح عقیده طحاویہ کې عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه. شابه. عقیده طحاویہ صفحه 330 مناسب د ټولو لیکلي دي راځي په تقریبا 30 40 سوالې مو ورکړي دي چې عذاب او ثواب چا لره دي؟ روح او جسد دواړو لره دي. دا بل روح هم په سر زرو وایو خان عذاب قبر باندې شبهات او داغي جوابات توجه وکړي. د پنځپیرانو مسلک په دې باب کې دا دی چې دا عذاب او ثواب صرف روح لره دي یا روح او جسدی مثالی لره دي. کمزې کې چې ته مجبوره کې نو بیا تا ته وایي یاره بقدر ما يتعلمو يتلزمو د جسد لپاره منو مونږ چې دا تازه مناظره شوې ده په یاد ورته ضرور وګورئ. مناسب دي کې مونږ لس حوالې پیش کړي چې په دیو او معتزله کې باقي کې یواله دي اهل سنت سره اختلاف. اهل سنت چې بقدر ما يتعلمو يتلززو کم مني اغباد الحیات مني اول د مید لپاره حیات مني دغه نرسته ده مني ځکه جماعت لپاره د عذاب او ثواب قبل کول دا باطل دي او پنځپیران الله حیات نه مني بغیر د حیات نه. ٹھیک شو په دې پوه شوي. لس حوالې موږ د پنځپیرانو باغې پیش کړي او لس حوالې مور سره ده د اهل سنت د کتابونو پیش کړي چې هغوی د حیات خیل او د معتزله هم به پیش کړي چې هغوی بغیر د حیات زګوناس. تاسو ګورئ مناسب پر اعتراضات ګورئ. مناسب امام کشمیری په فیض الباری کې مثال ورکړی دی. وایي زه روان وم وایي یو کس و یو زمیدار نه تاسو کو یاره چې د عذاب بروه لای که جسد لوي هغه ورته ویل وزستانه تاسو کو زما د باغ دی یو سړی په خپو شل بل بستر ګړون دی دا شل چې دی کنه وړون ته پروګه شوی دی وړون تلا سرخی لار ورخی په دې لاړ شو دی دواړه وخت راغلی غلای کول ما ونی و نو یوس بس کم یو له سزا ورکوم دی وړون لچ ورکوم او یار زما غستر کې نشته زه دې شل وړون راوس دغه راوسته ما بنا شل که شل سزا ورکوم زما خپې نشته زه د پوګی راوړم کم له سزا ورکوم ته وای او ته یې عقل خداوي چې دواړو له سزا ورکې ځکه چې یو د بل نه بغیر نشورت. دغه مثال د روح او جسد د روح بغیر د جسد نه حیثیت نه لري جسد بغیر د روح نه نشي کولای. دیو جن ورته چې عذاب او ثواب کشمیری سوي ما چور ډیره خبره او فیض الباری کې لیکلې ده. مناسب دویم د درېم اعتراض ته ګوري اول اخر کې کو یو کس ته قبر نصیب نشو دغه بدن وسوځول شو د قبر نصیب نشو نو عذاب قبر ورته چرته دی ما ته وګورئ و یاره قبر ورته نصیب نشو اندوانو وسوځو نو دل عذاب کم زی نو پنځپیره چې درته وای ما یو پنځپیره ته مورته ستا پلار خو چانه دی سوځولای کنه ول نو مورته دلته دفن دی ویلا نو مورته خو دې باره کې خبره وکړه چې کوم سوځولې سر ورسته ګورو تو زغه سوځون کې بدو کا صحیح او دغه خخون کې خخشوي جری غسل کس دي نو دا پرې دی غي بزولې سي. دویم جواب ورته د قبر تعریف درځي چې او قبر تعریف ته څه دی؟ القبر مقر المیت. القبر چرته چې د انسان جسم یا جسم ذرات پرتی د څه دی وای څه دی قبر ده. کدا حیوان ګډه کې دی ول قبر سمندر کې دی غور لا قبر هوا کې الوزول شوی دی غور لا به حواله عبارت را روان دي د روح د ذرات سره الله کنیکشن پیدا کوي او پاغي سره عذاب یې ثواب ملاويږي. ٹھیک شو کنه پويږي دیکھو ګردا وای مناسبه جواب معترض د قبر تعریف نه وایي ځکه اعتراض کوي په ابتدا کې په تفصیل سره د قبر په تعریف کې دا تیر شوی دی چې هر هغه ځای چې د جسم دی یا جسم ذرات قرار ونیسي نو هغه قبر دی دغه ذرات سره د روح تعلق دی او هغه ته ثواب یا عذاب ملاويږي. برابر خبره ده خدای حیوان خېټه کې وي یا په ځنګل کې وي یا په قبر کې وي یا هر ځای کې وي لکه حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي فكل من مات هر هغه څوک چې مړ شو او مستحق للعذاب د عذاب مستحق نه له نصیب رسیږي ته سره دی منو قبر او له قبر ته ملو شوی کنه فلو اکلته سواو کچرته درنده اخري او احرق يوسوس ولش احرق وسوس ولش حتى صار رماد ايريش او نسب في الهواء يوال وزولش په هوا کې وسلب او غرق في البحر وصل الى روحه وبدن رسیږي روح دغه ته بدن دغه من العذاب ما يسر المقبور د عذاب نه هغه څه چې رسیږي مقبور ته په قبر کې دفن کړل شوی ته. کتاب الروح صفحه 71 او صفحه 90
نمبر 2 دویم ځای حافظ صاحب لیکي وهو على كل شيء قدير ان يجعل للروح بتلك الاجزاء على تباعد ما بينهما وقرب سره د دې نه چې د ذرات د یو بل لري دی الله د روح د اجزا سره تعلق پیدا کی ويكون في تلك الاجزاء شعور بنوع من الالم واللذة. كتاب الروح صفحه 89 حافظ ابن تيميه رحمه الله عليه فرمای الاحاديث الصحيحه المتواتره تدل على عود الروح الى البدن وقت السؤال. الله دغه ته روح تعلق ور سره پیدا کوي. والسؤال للبدن بلا روح، او سوال د بدن لپاره بغیر درونه. قول طائفه من الناس درې ویډلې د خلکونه وانکر الجمهور، جمهور دین انکار کړي سوال صرف د بدن نه نشته. وقابل ما اخرون بل په مقابله کې وقالوا السؤال للروح بلا بدن، ويره سوال صرف درونه دی بغیر د بدن. وهذا قال ابن ميسر وابن حزم دادي معتزله ویلي دي وکلاهما غلطون د دوړ غلط. والاحاديث الصحيحه ترد احاديث صحیح دارت کوي. ولو كان ذلك على الروح کې چې صرف پر روح فقط لم يكن للقبر بالروح، قبر کې ورجس سره د روح تعلق به نه وي. حدیث النزول صفحه 51. او دریم جواب داده ورته د دې نوم صرف عذاب القبر نه دی بلکې عذاب المیت هم دی. قبر نصیب نشو نو عذاب قبر نشته، عذاب المیت خوشته راي کنه. ورخه به دې اعتراض کوي. اولنی اعتراض تراشه وی خطر حیوان ګډه کې د ولا قبر دی چې هغه ته عذاب ملوي چې ها جدي حیوان په ګډه کې دا سړی پروت دی دلته ورته عذاب ملوي او د حیوان ته محسوسي کی ورنه محسوس بشي کنه ورته نه حیوان ته نه محسوس دل د دې خبرې دلیل نه دی چې د عذاب نه ملوي. کورې موږ دنیا کې یو بل تکلیف محسوسولای شو نشو. دا ګوره موږ سره کله دا ګوره درد کوي تاسو ته پته لګي ولا زما ته نه لګي. نو چې موږ دنیا کې یو بل درد نشو محسوسولای نو بیا به عالمي دنیا والا د عالمي مرزه خو درد څنګه محسوس کی. مولا مینو کړو سی وای وای مانه وسړی ته پوسو کو چې یو ګناګار سړی نم سترګو وسته ژوند کې مولا غواله اوس دغه ته جواب عذاب ملوي چې هم ملوي نو د محسوسي کی ورنه. ول ما ورله مثال ورکو چې کله ډاکټر تلاړي چې کبو شو اته ته ګډي ګډي چنجيري بیګاله روټ بوتل در کول خواګه بو خري به پسې بوتل وسکي ګډي ګډي د چنجو قتل عام شروع شو ته پته نه لګي. نو تا ته پته نه لګیدل اې دې خبرې دلیل سوچ دي چنجو ته تکلیف نه ملاوي نه. شوبه نمبر 4 شوبه نمبر 4 صفحه 185 تاسو دې عذاب یا ثواب د قبر وایي. حالانکه روایتونه معلومیږي بعضی ممکن پیش هم کړي دا سلسله د عذاب یا ثواب او د حیات د مرګ نه وروسته متصلا او په قبر کې د خخولو نه مخکې شروع کیږي. بیا تاسو دې څنګه عذاب قبر یا ثواب قبر او د حیات قبر جواب نمبر 1 اصول کې تفصیل سره ذکر شوی دی چې د دې دوه نمونه دي عذاب قبر عذاب المیت نو کو دا عذاب قبر نه نو عذاب المیت خدای کنو. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په حواله سره د سوال جواب نقل کړی دی. ترجمه یې دا ده یعنی دا عذاب اگر چې د دفن نمخ کې دی لیکن د قیامت نمخ کې د واقع کېدونکو په زمره کې داخل دی. اهم اعتراض جواب دی ښا. او د دې عذاب اضافت قبر ته زګه کیږي چې د دې اکثر حصہ په قبر کې ورکول شي او دې وجنه چې اکثر مړي دفن کول شي ورنه کافر او کم ګناګار چې الله تعالی سزا ورکول غواړي هرمن نورستا عذاب ورکوي اگر که دفنم نکړش مگر دا جزاء او سزا د خلکو د نظرونو پټه ساتل شي الا من شاء الله. شابه فتح الباری بحواله احکام القرآن جلد 4 صفحه بحث خلاصه دا ده چې د مرګ نه وروسته تر قیامت پورې د ټولې کاروایی ته مجازا یا تقریبا عذاب قبر ویل جایز دي. شوبه نمبر 5 د قبر د ټوله کاروایی د عذاب قبر په نوم سره ګرځول شي حالانکه د مؤمن نه په قبر کې امتحان خو اخیسته شي لیکن دته عذاب نه ملاويږي. بیا تاسو دې ته ولې عذاب قبر وایي؟ جواب نمبر 1 تقریبا لفتنه الكافر على فتنه المؤمن. جواب نمبر 2 لان القبر مقام ملحول ورته یری زیاده مناسب دی یری نیک سړیم چې رواني لنګي رپیږي مناسب. جواب نمبر 3 لأن ملاقات الملائکه مما يهاب منه الکه پرشتو ملاقات ته ناشنا مخلوق د زړه یریږي دی وجه ورته ویل شو. دا جوابات متشابه سره رحمت الله علیه حافظ ابن حجر نه په احکام القرآن جلد 4 صفحه 30 کې کړی دي. شوبه نمبر 6 الکه وې تاسو یو طرف ته میت وایي بل طرف ته چې ژوند دی کې نه یو خبرې کوي دا کوي نو یا ورته مړی وای یا ورته نو یو به تفصیلی تحقیقی جواب دی چې د مرګ یو نو واره چې د حیات سره جمع کړي شو خپل ځای پریږدو. آسان جواب ورل ورکا ورته مې ته مرته
ژوندی مرته میت دی په اعتبار د دنیا سره، حی دی په اعتبار د برزخ سره. اشکال ختم مخکې. شبه نمبر 7 په بعضو نصوص کې صرف د دوه حیاتو ذکر دی، حیات د دنیا او دې ته په توجه سره وګورئ. زه حاصل له جوابات وایم. ښه وایه بل حیات د آخرت دی. نو دریم هله کوي په نصوصو کې دو حیاتو ذکر راغلی د سو یو حیات د دنیا او بل حیات د نو دریم قسم حیات ذکر خو دې کې نشته. مثال په تور کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا څرنګه کفر کوي تاسو بل حال دا چمړه وي تاسو فاحیاکم ژوندۍ کړی تاسو میمیتکم به وجنی تاسو ثم یحییکم دوباره هم ژوندۍ کې ثم لترجم به پغه ته واپس کیږي. په دې کې سو حیات رااله دوا. دویم زرازی ربنا متنا سنتین واحیتنا سنتین یا الله تا دوزل مونږ ته ژوند ناکو دوزل مرګ راکو. وای دریم کوم ځای لاړو ما ته ګورئ اصولي جواب به یاد وساتئ. ورته تجربه جسدي مثالي هغه حیات ثابت ہے به چرته نه ثابت ہے. کم جواب چې جسدي مثالي کېږي اق جواز زماره تر جسدي عنصري په حیات کې درواخله په نقدو کې جب کې کېږي. دوی ما ته ګورئ مناسب توجه وکړئ. ما ته ګورئ ګوره دو قسم حیات مستقل دي. دو حیات او دو د غیر لپاره مقدمي دي. یا دې وایي چې دو حیات مستقل حیات دي، ښکارا حیات دي او دو پټ دي. هغه ښکارا او مستقل کم دي، یو د دنیا یو د آخرت. هغه پټ او غیر مستقل یو د مور د ګیډي او یو د قبر. یو د مور د ګیډي او بل د دې ځان نه ضرورت نشته د ذکر کول. مفتی شفیع صاحب علامه عثماني حواله نقل کړی دي. د مور د ګیډي هغه مقدمه د دنیا د ژوند لپاره، د قبر د مقدمه د آخرت د غیر لپاره. چا لپاره کډیر زور لګی کنه و یار ما ته دې کې وخه د قبر حیات ورته د مور د ګیډي هغه پکې ته وخه د قبر هغه پکې وخه د مور د ګیډي هغه پکې د قبر هغه پکې. او دریم نمبر د نور نصوص نه ثابت سنت نه مني. او څلورم نمبر مونږ په لس حواله د مفسرینو نقل کړی دي چې د یو حیات نه حیات د دنیا مراد دی، د دویم حیات نه حیات د قبر مراد دی. ثم یحییکم فی القبر. لس مفسرینو حواله مونږ درته نوټس کې مخکې لیکلي. توجه وکړئ ماته. الکه د آخرت حیات چرته جو ثم الیه ترجعون پاګه کې د آخرت حیات راغی. په دې جوابات پوه شو لکه زیر ازیر دین را تیر شي. د حوالې په نقل کړي به مطالعه کوي مناسب. لاړ شي صفحه نمبر 194 د شابه. شبه نمبر 8 الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. ګورې دی وای کنه دی معنا ده کې الله يتوفى الانفس الله غزاد ته چې قبض کوي ارواح لرام حين موتها په وخت د خوب دغه کې. ما یو پنځبری ته ویلې ترجمه وکړه الله توفى وي اغز الله غزاد ته چې قبض کوي روحونه الله روحونه قبض لا الان کې ته ارواح قبض کول مراد واخلي بیا زمون خلاف نه دي. بیا زمون وای کنه بیا زمون ارواح الله قبض للا خو سوال جواب نه رستا د ارواح د اجساد سره تعلق قائم شي. وکه چلو دغه معنی شولا دلته مناسب صرف ارواح معنی اغستل نه صحیح کی. ولی تاسو آیات ته وګورئ الله غزاد ته چې قبض کوي روحون لرا د دې مطابق حين موتیا په وخت د خوب دغه کې ولتی او هغه ارواح لم تمت چې هغه روح چې نمري په منامه په خوب خپل کې فیمسک التی پس اشاره هغه روح قضا علیها الموت چې فیصله شوی باغې د مرګ خرابي بس لازم شي. فیمسک التی حصاره هغه ضمیر وستا انفس تراجع کو انفس نتا مراد ساغستو ارواح. فیمسک التی پس حصاره هغه روح نه قضا علیها الموت چې فیصله شوی باغې د مرګ. نو د روح د پاره د مرګ ومنو الان کې په اتفاق سره د روح د پاره مرګ نشته رونه صرف د روح د پاره مرګ نشته. ويرسل الاخرى او پرګدي نور علاج مسمى. نو الکا په وخت د خوب کې روح او جسد دواړه د چا قبضه کې شي د الله. په کوم چې مرګ راځي دا دواړه د الله په قبضه کې شي برزخ ته لاړ شي. دا مطلب دا دی. او د کوم چې دنیا کې ژوند مقرر وي هغه روح او جسد دواړو ارسال وشي دنیا ته راولي. که توس د انفس نه مراد صرف روح واخلي نو روح الله قبض کو
یو عقیده خو دا غلطه شو چې تا روح د برزخ فرد وګرځو جسد دی ونه ګرځو دویم ارسال دنیا ته کېږي فیرسل الاخرى الى اجل مسمى نو ستا پنځ دنیا ته واپس ارسال صرف د روح شو دواړه باطل نظریه شو پوه شوي پی کنه پوهېږئ دریم حافظ ابن قیم لیکي وای د دین هغه معهود واپس مراد دا کوم چې دنیا کې ده د روح او جسد خپل تعلق دی دلته ظاهري ژوند مراد دی د برزخ هغه اعاده او د برزخ هغه تعلق ورنه نه د مراد 3 نمبر کې مونږ به حواله نقل کړی 4 نمبر جواب کې تاسو وګورئ سبق 196 کې وایي لکه جواب نمبر 4 نور مفسرین هم د دې خبره تصریح کړې ده چې د ارواحو د ایثارولو مطلب دا دی چې ارواحو په ابدانو کې تدبیر او تصرف نه کوي مثلا په بدن کې وینا او سا چلیدل خوراک هضمېدل د بدن نشنما کېدل ویښته غټېدل نوکونه غټېدل وغیرہ څنګه چې دنیا کې کېدو علامه علوسی رحمت الله علیه فرمایي یقبضها عن الابدان بأيقطع دا چې کټ کې الله تعالی تعلق د تصرف فيها نه روح المعانی تحت هذه الآية تعلق التصرف الفاظ صفات اور په دې دلالت کوي چې ارواح په ابدانو کې تصرف نه کوي او دا کاروایی تر قیامت پورې باقی وي ها د روح د جسم سره په قبر کې داسې تعلق وي چې په هغه سره عند القبر سما کیږي او په قبر کې د عذاب او ثواب ادراکي علامه علوسی رحمت الله علیه بل ځای تمخیر راشه سیو پاڼه واړوي صفحه نمبر 199 تراشه د آیات مطلب حاصل دا شو وایو د آیات د مطلب حاصل دا شو چې الله تعالی انسان لره په عالم برزخ سروي او دې لره دنیا ته واپس نه رالیږي او کوم خلک دا نظریه لري چې آیات مطلب دا دی چې الله تعالی روح لره ایثاروي نو په دې سره به د روح مرګ ثابت شي ځکه چې الله تعالی فرمایي یمسک التي قضى عليها الموت یعنی هغه ایثارول دي هغه ایثاروي په کوم باندې چې د مرګ فیصله شوې ده پس هر کله چې روح ایثار کړی شو نو د مرګ فیصله به هم په هغه باندې وشوله حالانکه د روح د مرګ هیڅوک قایل نه دي او منکرین په خپل هم په روح باندې مرګ نه مني بلکې دوی د مرګ نه وروسته روح لره په جسم مثالي کې داخلوي پوه شوي په دې شوبه نمبر 9 منکرین حیات قبر وای بعضی اوقات قبرونه کلاو شي مونږ ګورو چې د جسم کې د حیات سره مخ په نظر نه راځي کدی تعذاب ملاوي یا په نظر نه راځي پس که چېرته عذاب حیات ونه په نظر براغلی پس دې په نظر نه راتل دلیل د دې خبر دی چې د قبر کې حیات اوسو جواب نمبر 1 هر کله چې رسوسونه ثابت شو دا د یو عالم حالات په بل باندې قیاس کول دي لہذا قیاس مال فارغ دی جواب نمبر 2 هر کله چې رسوسونه ثابت شو چې په دې قبر کې عذاب یا ثواب شته نو صرف په عقل کې د نه راتلو د وجه نه انکار کول نقل لره د عقل تابع کول او دې ته الحاد او تزندق ویل شي جواب نمبر 3 د یو چیز په نظر نه راتل قطعا د دې خبرې دلیل نه دی چې هغه شتم نو لکه اوس مناسب مسلم قاری صاحب د پوغو باندې پرشته شتا او نو مسلم شه قاری صاحب ته په نظر راځي نو بل چاته په نظر نو دا په نظر نه راتل د خبرې دلیل نه دی چې پرشته نشته دی نوٹ د نظر راتلو نه پس کو د یو سړی په عذاب قبر یا ثواب قبر ایمان لري نو دا خو په خپل نظر ایمان شو په الله دا ور دهریانو اشکالات دي تاسو موږ پسره وی الله په نظر نه راځي بجلیګر مولوی صاحب رحم الله فرمای الله دې قبر د نوراتو نه ډک ډېر نر غیرتی سره وي مال یو دهری راغی ماته چې الله کم دی کوي خو په نظر براغله نو ما ته چې تاسو پرې دا کونم په نظر نه راځي سوای ولز جواب نمبر 4 صفحه 209 د قبر دا کاروایی د غیب سره تعلق ساتي او یؤمنون بالغیب تخ په دې باندې بغیر د لیدلو نه ایمان راوړل ضروری دي او دې ته برزخی حیات ویل کېږي د دې وجه نه چې دا برزخی ژوند نه په زمونږ نه پرده کې دی پناه دی په نظر نه راځي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي راه و آمیانه شبهات د آمیانو شبهات لکه پنځ پیرانه چې کوي दुनिया में देखने वालों को ये सवाब और अजाब नजर नहीं आते सो इसके तफसीली जवाबात की यहाँ गुंजाइश नहीं इजमालन इतना समझ लेना काफ़ी है कि किसी चीज़ का नज़र न आना इसके मौजूद न होने की दलील नहीं होती जिन्नात और फरिश्ते किसी को नज़र नहीं आती मगर मौजूद है हवा नज़र नहीं आती मगर मौजूद है इला आखिरी मुनासिब मुआरिफ القرآن جلد 5 236 37 دارنګه مولانا ادریس کاندلوی سم لیکلی مولانا منصور نعمانی سم د اشکال تفصیل جواب تفصیلی کړي معرف الحدیث جلد 128 نمبر د برزخ نه درو مخصوص مقام مراد نو دام غلط را موږ مخکې ویل دا غلط فهمي د برزخ د یو خاص زینوم نه دی بلکې برزخ ظرف زمان دی البته
د خپل وسیع مفهوم د وجې نه د روح الجسد دواړو مقام ته شامل دی. تلک عشرة کامله. امید دی په دغه مزین خلاص شوی انشاءالله. څه اشکالات یې راولېږئ مناسب. وروسته به درنه اوس اشکالات شته جلدي وکړئ پاسېږه مخه 20 منټه وقفه کوو بیا بل استاد درته راځي. بس حفاظت یې کوئ که نو اوس بس شی کوو. هلکه زمونږ کتاب د لایبرري بار ویستو ته هېڅ چاته زه اجازت نشته دی ښه او زه سخت خیره کوم هغه طالب ته زمونږ یوه رساله هم د دې ځای نه وباسي. کتاب به دومره قیمت نه وي مناسب خو زمونږ په ډېر لوی کار روانېږي. موږ د بریلیانو سره یو ځای کې مناظره وه یقین وکړه د ډي سي مخې ته دومره د اهمې حوالې ضرورت شو که نه ما هغه رساله پسې ټوله شپه وګرځم لایبرري کې نو بیا یو ظالم وړی و کور ته پسې ورله ما ورته رساله راکړه د 15 روپو رساله وه دومره اهمه حواله وه پکې چې ټول بنیاد وپې نو کتاب رساله د دې ځای نه چې څوک هم ویسي مله زه ورته سختې خیرې کوم موږ له غستی نه شي وړی خو رانه مه کړه واخلئ راله ثواب وګټئ راوړئ. اشکالات تقریبا ختم شوي دي تاسو اوس بې ځایه اعتراضات کوئ. वही मुफ्ती साहब वो अजाब ज़र्रात तो समझ में आया लेकिन ये समझ में नहीं कि सवाल मर रब कमन नबी कमन ये कैसे होगा ज़रा से गोरे मुंग हुएला अवल पर कानून ज़ाबिते पतवर चिर बरज़ख पर जोन की असल सवी रूह व जसद हो नब्या अवल इज़दा से इंतन राजी दस वो मुंग दिमाग खुखलता था नन सबा ज़ब क़ब्र सोख सोख न मनी पंचपिरियान न मनी जमातुल मुस्लिमीन न मनी उस्मानियान चोरते हुए लिखी दे गैर मुखलिदों की बाज दिया गए न मनी खुदी वगा दगा सूरत पर की इख्तियार है. دا هم خبره ده وی نور شاه کشمیری په فیض الباری کې لیکلي دي چې د اهل سنت په دې کې دوه اقوال دي. یو قول دار چې روح او جسد دواړو ته راځي بل قول دار چې فقط للروح ده فقط د روح د پاره ده. اول خبره خدای چې د مولانا انور شاه کشمیری سے رحم الله املایی تقریر ده او د املایی تقریر هر خبره هغه ته منسوب وکول ضروری نه دي چې کم قول د اهل سنت موافق وي هغه موږ ورته منسوب بنو. په املایی تقریر کې اصول لري چې کم د اهل سنت د عقایدو سره ټکراویږي بیا موږ هغه ته نسبت محفوظ نه منو. یو دویم دا تاسو ګورئ انور شاه کشمیری خپل ترجیح ورکړی د اولنی قول ته چې هغه د روح جسد دواړو لپاره دی. دریم تاسو ګورئ دا کاتب صحو ده د شی دی سدي ګورئ انور شاه کشمیری صاحب مولا لیکلی دا دویم قول چې فقط للروح دی په دې کې د ابن قیم نو ماغسته وي دا ابن قیم قول دی رحمه الله. حالانکه ابن قیم په شد مت سره ابن قیم او ابن تیمیه د روح جسد دواړو لپاره ذاب ثابت کتابونو کې حتی چې ابن قیم او ابن تیمیه دومره پوری لیکي څوک چې د جسد د عذاب انکار کوي هؤلاء کفارون باجماع المسلمین د خلک په اجماع مسلمانانو کافر دي. نو د انور شاه کشمیری دومره کمزوري مطالعه نه و د کاتب غلطي درسته مناسب بیا د ډېر شی جوړ بس نه مړه الله یتوفل صحیح ترجمه ده الله جانونه قبض کوي روح او جسد دواړه قبضه کوي په وخت مرګ کې روح او جسد دواړه د الله په قبضه کې راشي. مرګ څنګه واقع کیږي؟ مرګ چې صرف د روح د پاره نشته صرف جسد د پاره نشته مرګ د دواړو د پاره راځي په یو ځای مناسب. مناسب دغه د روح د جسد سره تعلق دی دغه کاروایی د جسد سره دلته واردېږي که په یو کتاب دا وم لیکي چې دا عذاب روحاني دی جسماني نه دی نو په هغې سره دی د جسم نه پې نه کوي په کې صورت د سزا ښیي دا ګوره دی ما وویل مناسب ومې ټوله شپه پولیسو وټکو و جسماني سزا یې ورکړې روحاني نه ده ورکړې نو په هغې کې د روحاني نفي نه کوي مله چې روح نه جسد ته سره تکلیف نه میلاویږي. تاسو وایئ حیوان په ګېډه کې د میت ذرات حلول نه کوي مناسب هغې حصه نه ګرځېږي چې حلول یې وکړي
هغه کې پرته وي مناسب نه مناسب دا قیاس نه دی دا د مرګ هغه صورت چې تبکل اشکالات راځي په خوب باندې غور وکړي چې اشکالات به ختم شي. حافظ ابن تیمیه د ټولو لیکلي مناسب متکلمین. ابن حزم ظاهری دی مناسب هغه معتزله سره دی په دې باب کې په کوم مسایلو کې چې د اهل سنت خروج کړی دی یو مسله باقي کې ده او په ابن حزم باندې بیا سخت ردونه هم شوي دي په دې موضوعات د وجې موږ په حوالې راجمع کړي دي. دی وایي چې بعضې دیوبندیانو مطلب چې نن سبا مناظرو ته ضرورت نشته څه فایده یې نشته نو زما د اولې ورځې درس واوره انشاءالله چې د اشکال به دې ختم شي. ښه ته به په اوله ورځ درس کې نه وې ځکه اشکال کې په اوږو د خلکو یې څه ګوره مناسب په دنیا کې دنیوي ظاهري ژوند ختم شي د قبر حیات چې دی یو خو دنیوي ظاهري ژوند ختم شو دویم هغه کامل حیات ختم شو الته نو من الحیات خبره شروع شو نو دا تحصیل حاصل نشو مناسب. پنځپیرانو سره زمونږ په 12 عقایدو کې اختلاف دی ما په یو کلب شته به حواله په دې نیټ باندې هغه بیا واوره مناسب ان شاء الله سو مسایل دلته وایو مونږه. وی عمر رضی الله تعالی عنہ عائشہ رضی الله عنها پرده کوله هرن کې عائشہ مور و نو مناسب دا روحاني مور و جسمانی مور نه ده جسمانی مور نه پرده نشته مناسب دا روحاني مور نه پرده شته ده. انسان خپل لاس کټ شوم چې د مړ شي به وخت عذاب ثواب ملوي رقم چې د قاعده غوي. نه مناسب د خوب سره صرف تشبیه په دې بنیاد ور کړی دا چې ستا هغه اشکالات ختم شي. اوس دلته کس وده دی هغه غریبانه تکلیف تیری خواته کس ورته ګوري ورته نظر ناراضي تشبیه باغی کې تشبیه پدا کې نه چې څنګه دې ته عذاب تکلیف ملاويږي په خوب کې د غسیاغي ته مستقل ملاويږي د مجموع الفتاوی کې ابن تیمیه د پوره تفصیل کړه د معنی خلګول لغې کې مناسب بزو رستم بل پیرډي 20 منټ وقفو کې اللهم ربنا توفیق لنا سره پرتګار موږ ناراضي شپه عالم رحم کې دورم په خیر خیرت سره سره تورس د طالبان چې کوم مقصد د بار راغلي الله کې کامیاب کی د کوم تکلیفونو مشقتونو دلته برداشت کړي الله تعالی د خپل دربار کې قبول کړي دغه ردی پروردگار د درجات او بلندۍ ذریعہ وګرځي موږ ته طاقت راکړي د سبقونو تر حاضر پورې ورسو د رکاوټونو بیماریانو پریشانیونو د طالبان او موږ ټول استادان سره دین وساتي امین امین صلی الله تعالی. الدوحہ اسلامک साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है. अल-दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296